الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درت الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله موږ تقریبا اوس پورې ډیر درسونه بیان کړل تاسو مه ته او د الحاد خلاف چې موږ کوم تاسو ته اصول بیان کړیو اته اصل موږ تاسو ته بیان کړیو اوس پورې نو تاسو کې به تاسو کوم یو رجل رشیدی چې دا اته اصول بیان کی سر نه بیان کې په تفصیل سره خیر مختصر دی وای چې اول اصل څه او دویم کوم دریم کوم ځکه چې تاسو د الحاد خلاف کار کوئ نو تاسو به د دې سره مجلسونه کوئ دې سره به تاسو مکالمه کوئ مناظره به تاسو دې سره کوئ دا اصول دي چې په وخت د مناظره کې بس تاسو ته سکیږي کار راځي د دې اصولونو کې علاوه تاسو د ملحدینو سره میدان ته کوزيږئ تاسو به مدانه ثابت اکثر موږ ته ملحدین راشي بس په یو فروعي مسله کې به موږ سره ونه خلی موږ ته به مخکې موږ سره مزه اوس پرون یو ملحد را او ماته د انکار حدیث موضوع مه ته کول نو استاد سره څه کار موږ خپل منځره اختلاف دي ته ملحد ته الله نه مني ته الله ولې نه مني به بس راټینګي کې وځه الله منم خاص به الله مني نو الله په کوم دلیل مني به ماته به دلیل بس دلیل نه دی معلوم مطلب ځان در نخلاص او ما مني بس سوال نه کې زبتا مني سوال نه کوم نو ما چې تما کې دلري چې ته چې خدای لري چې خدای باندې ستاسو کې ده الله د وجود ما ته وایي چې دلایل درکم نو په دې اصول کې موږ هغه سره بحث کوو نو تا ته چې اصول دا ته اصول پر موږ بیان کړو کم دي ها نو څه ته وایي موږ دا پرون درس کې اته اصول بیان کړو هغه کوم اصول دي هغه اصول تفصیل سره بیان کړي مرګ ته جزاک الله او تاسو هم دا زده کې سبب ورته ودرېږي بل درېږي دا استاد درس دی چې دلته تاسو پریکټیکل دلته تربیتی مناظره کوي مجلسونو کوي د الحاد په تیزی خوریدونکو فتنه ده او موږ الحمدلله کال تاسو ته د مقاله رد الالحاد کال پڑھاو پورا کال تاسو ته د الحاد خلاف درسونه کوو نو اوس دا تاسو خوش نصیبی ده زمام خوش نصیبی ده استاد هم د الله په پته چې واه موضوع کار اخلي دا یاد ساتي د درسن کال نه پڑھاويږي 3 ورځې کورس کیږي هفته کورس کیږي 15 ورځې یار دا وو تولانی موضوع ده تاسو په دې 2 ورځې کې دا نه کنټرولېږي دا تاسو په کومه چې موږ سبق ویلو 15 میاشتې شو الحمدلله تاسو په کې صحیح لګیاي خواري کوي څونه مبادئ ته لمون ویل او چې ته دې خبرونه نه خبر او ته الحاد خلاف پاسې کې نو به په خپل مقدمه نشي بیانول بسم الله کوم لسه اول اصل څه شو بسم الله الرحمن الرحیم په هوا وقل کې نراتل اول اصل دا دی شابه غیر مقلد سره چې بحث کوي اول اصل ودا غیر مقلد نه ملحدین سره چې کله تاسو بحث کوئ کله چې تاسو د ایتیزم والا سره د ملحدین سره خیر د سبقت لسان انسان نکېږي کله چې ملحد سره بحث کوي نو هغه د پر اول اصل دا دی څه شی د تاب عقل کې نتل د دې خبرې دلیل نه چې دا شی سره وینه مثلا اوس چې موږ واخلو ساينس ډېر د خبرې کړ چې د موږ ځین تندر چې موږ سره دا دې خبر دلیل د ساينس کوم دا کار د شي نه اساس په کوه عقل کې نه راتل د دې خبرې دلیل نو چې د اساس په باطل به مثلا شابه مختصر وضاحت وکړم کوم کار چې کوم عقل ممکن یو په دلیل نکري سره ثابته مې د دې مدل چې کوم ضروري دا ضروري دی الله رب العزت په دې باندې قادر چې وړاونه پیدا کړي په دین قادر چې الله عزت یو غټونه پیدا د اسلام ډېر قاعده خلاف عقل دي نو موږ وایو چې کوم کار یو شی کم کار عقلا ممکن یو د الله عقیده ده د الله عقیده عقلا ممکن ده کنه دا ولې نه ده وجود د موجودات او د موجود وجود دلالت کوي کنه دا ګلاس هم چا جوړ کړی دی دې کې دا کاوه نو دا هم چا په کړی ده دا نه ده چې دا خود په خود د ملحدینو دا نظر ده چې دا ګلاس په خپل جوړ شوی دی او دا کاوه باندې چا خوارین کړ په دې باندې مولوی صاحب خواري وکړه نو دا کاوه وجود تراله دا د اله ارباب په بنا باندې راځي کنه او دا کائنات خود به خود نه دی راغلی دا دویم اصل شو چې کوم کار عقلا ممکن وي او د صحیح نقلی عقلی دلیل سره ثابت چې د منل واجب دی او فرض دی درې مسل دا چې محال عقلی ځان ته شي د مستبعد کېدل ځان ته شابه سي څلورم اصل دا محال عقلی یو شی دی مستبعد جدا شي دی محال خلاف عقل ته وي د سره ممکن کېدل نه وي یو خلاف عادت د اور کار څه شي دی سوځول کول لیکن الله تعالی چې دا اور پیدا کړی نو دغه صفات اغستل شي نو د دې معجزات ته سوې محال وي دا کوي محال دا خبره موږ دا غلطه خبره است دا مستعبد ده دا خلاف عادت ده خلاف عقل
نه دی. څلورم اصل شاباس دا دی د څه شي د وجود دپاره مشاهده کول محسوس کول دا شاباس ګوره څلورم اصل موږ دا ویل درته د موجود کېدو دپاره محسوس کول ضروري نه دي. ګریویټیشن دی دا موږ محسوسولی شو. ګریویټیشن برکانې ولې لاندې به راځي دا ته محسوسې لیکن ډېر شیزونه موږ ډارک میټر موږ نشو محسوسولی. موږ لیدلی شو بلیک هول دی الکترون پروټون نیوټرون دا ته ما ته وښیو ته یې ماته محسوس کړه که نه نشي محسوسولی. دا چې په زرهاو شیزونه دي موږ محسوس کولی هم نه شو. د نور رڼا موږ له 8 منټه 50 سکنډو کې رارسېږي. دا چا ناپ کړی چا محسوس کړی چې لکه دا اوس خو دا د موجود کېدو دپاره محسوس کول او مشاهده کولو دا اصل دا ګوره څونه اهم اصول دي. پنځم اصل دا دی چې په منقولات محضه باندې دلیل مطالبه کول دلیل قایم کول هم چې کوم صحیح نه دي. ګوره منقولات محضه باندې وضاحت وشو ماشاءالله ټول یاد کړي. منقولات محضه تاریخي اقوال دي. ملحد سوال کوي چې تاسو تاریخ ابن کثیر لیکلی چې د دنیا عمر 6,000 کاله دی. موږ دا یو نقل دی دا یو تاریخي قول دی زموږ عقیده نه ده. موږ دفاع د څه کوو هغه مستندو عقایدو کوو چې کوم زموږ د اهل سنت والجماعت عقاید دي موږ د هغې دفاع کوو. په منقولات محضه باندې چاله دلیل نه دی پکار. هلکه چنګیز خان حملې کړي ما ته ثابت کړي ثابت کړم خو تاریخ لیکلي زه تا ته څنګه وښیم. نو په منقولات محضه دا ډېر اهم اصل دی. شپږم اصل شاباس اصل دا دی چې دلیل ځان ته شي د نظیر ځان ته شاباس شپږم اصل موږ دا ډېر اهم اصل دی. مدعی ته ملحد ته وایي موږ مدعیان یو. موږ الله موجود دی جنت موجود دی جهنم وایي ما ته جنت وښیوه ما ته الله وښیوه. نو ته به ورته وایې چې د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر دا ښودل دا نظیر دی. په عدالت کې فیصله په نظیر کېږي که په دلیل کېږي؟ په دلیل کېږي. څه معنا یو سړی دی مړی وکړو یو سړي مړی وکړو نو د ده خلاف په عدالت کې دوه ګواهان پیش شي دې مړی کړی دی له به څه کېږي سزای موت ورکول کېږي. اوس که چېرته جج ملحدي ملحد جج دی او هغه وایي چې بهي زه دا خو نه منم دلیلونه شابه ته یې وڅوکه څنګه دی مړی نو دا به راځي په جج به ډز کوي چې ما داسې وژلی دی. دې ته نظیر وایي. یو سړی دی یو پړق دی و یو سپېړه دی و د ده خلاف د طالبانو ګوړې وکړه یو پروفیسر دی ملحد دی وایي زه نه منم نو دا به راځي د پروفیسر نه به پړق وباسي چې ما داسې والېده نو دې ته نظیر وایي. نو دا خو خلاف عقل خبره ده. نو د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي خو نظیر مطالبه نشي کولی. کوم نمبر شاباس کله په دلیل عقلي او په دلیل نقلي کې تعارض څلور صورتونه هغې باندې وضاحت وشو. اتم اصل نن به انشاءالله اتم اصل به دوستانو جزاک الله دغه شانته کې دا سبقونه ټول یادوئ ښه. الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکړي. دا ضروري ده دا ستاسو بنیاد دی. اوس راځو سبق ته چې د الحاد خلاف چې څوک کار کوي دله د شریعت کامل فهم حاصلول پکار دی. لکه دوی به اعتراضات کوي چې الله رازق دی خلک د ولږي ولې مري نو ته به وایي چې د رزق د فلسفې نه ځان خبر کړه. دوی به وایي چې ښځې اسلام ښځې ته ناقص العقل ویلي ته به د ناقص نه ځان خبر کړه. ناقص العقل نه څه مراد دی؟ نو تاسو ته به فهم د شریعت حاصل وي. بل په دې موضوع باندې به ته څه عبور به لرې د مذاهب الګ نه به ورسره خبرې او ما تاسو چې دا دونه یو اهمه موضوع ده چې تاریخ نه به ځان خبر ساتي احادیثونه تفسیر نه اصول تفسیر نه په دې ټولو پسې فقه نه به خبرې د احادیثو الحمدلله نو تاسو نه ډېرو خبرونه خبرې نو د شریعت کامل فهم حاصلول هم ضروري دی. دا اتم نمبر اصل دی. مولانا صاحب سے عبارت شروع کر جزاک اللہ شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے. الحاد کا ایک اصل و ضابطہ یہ بھی ہے کہ شریعت کا کامل فہم انسان کو حاصل ہو اور شریعت کے اسرار و رموز پر واقفیت حاصل ہو. شریعت کا مکمل فہم حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ دین اسلام انسان کی مکمل زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہدایت دیتا ہے نہ صرف عبادات تک محدود ہے. اسلام دا یو تہذیب دی موږ یو ثقافت یو تهذیب لرو. موږ د انفرادي زندگی نه والا د اجتماعي زندگی پر ټول اصول موږ له وضع کړي دي. موږ ملحدینو باندې ډېر هم سوال کوو اے ملحده ته ماته وایې چې مذهب پرېږده څه وکړه زه به زندګي په کوم اصولو تېرو وایي څه چې ځان ته خوښوې دا بل دپاره خوښوه وایي دا یو اصل دی. نو موږ یو غل غلا خوښوي وایي چې ټوله دنیا دې غله شي. قاتل ټوله دنیا وایي چې ټوله دنیا دې قاتلان شي. زناکار وایي چې ټوله دنیا دې داسې شي غلط دي شي. نو دا خو څه خاص نه شو چې زما په خوښه ژوند تېروه. دا خو ته بل خپل ځان ته تابع کول غواړي. ښه بیا هغه مسله دا ده چې په کور کې څلور پنځونه دي یو وایي زما په خوښه چلېږي بل وایي زما په خوښه. نو چې په یو کور کې خلک په اصولو نه راجمع کېږي ته ټوله دنیا څنګه په یو اصول د دپاره احکامات پکار دي. بل دی وایي چې معاشره کې به اصول راجمع کړي څه وکړي په سرحد کې دننه یو قوم دی دا به یو اصول وټاکي بس دې باندې به ژوند کوو. ښه باید دی چې کوم اصول ځان دپاره خوښ کړي دا ټول نه بني ورسره او نه ورسره قابل د قبول دی
دا د انسان د عقل نقصان دی چې کومه معاشره هم یو قانون جوړ کړي نور ورسره نه مني لکه یورپ قانون پاس کړی الګ د الګ سره واده کوي دا یو جایز هغه عمل ګڼي موږ یې خلاف فطرت کار ګڼو اوس ته سوچو کا اوس دا قانون سره څوک مني اس دا فطرت انسان دا فطرتي انسان دا قانون د سره کوي دا ورسره نه مني دا خلاف عقل کار دی نو موږ چې کوم احکامات را نازل شوي دي دا د فطرت مطابق دي زمونږ د اسلام چې کوم قوانین دي او مذاهب علمو کې د اسلام خصوصیت دا دی چې دا د فطرت مطابق دي چې فطرت مطابق اوس که زه په فطرت خبره کوم دا سبق پاتې کیږي نو خبره دا ده چې اسلام یو تهذیب دی یو ثقافت دی موږ له ټول اصول وضع کړي که موږ دا مذهب د مې نه واسو موږ په کوم اصول ژوند دیرو ما یو ملحد ته ویل به زه عوامي مثالونه بیانوي موږ له پیغمبر علیه السلام ویل چې په ناستو بس کوي په خلاص باندې ګلاس وسکي بسم الله وی په درې ساګان وسکي الحمدلله وی دا د وبوس کولو سنت 15 سنت دی ما ته بچو ته کم ستا بچی په کوم په ولاړو بس کې په ناستس کې په ملاستس کې جام په کوم لاس کې وځه به ساينس نه تاسو کو نو مې ساينس تاسو ویلي ساينس نه تاسو کړی وای نه مې تاسو پورې بچو ته د وبوس کولو طریقه نه خوندل او موږ ما شوم توب نه الله خو ما سره ما ته اوس وې چې مذهب پرې ته ما نه مذهب اخلي ما ته جهالت راکې سکه ما نه مذهب اخلي ما نه ثقافت اخلي ما نه تهذیب اخلي ما نه معاشره اخلي او ما ته چې زناګانې کوو شرابونه کوو بدا خوښه نن سبا وخت الحاد دیزم خواهش پرستی ده الله قرآن کې فرمایي افرایت من اتخذ الهه هواه آیت تاسو لیدل خلک چې خپل خواهش نه خپل رب جوړ کړي زرته دینم هغه علمي ملحدین نشره صرف خواهش پرستی ده د لیبل په ځان لګول چې به زمول هیڅ سبا چې بس ضرور عیاشي او کوم شرابونه او کبابونه زناګان ولې چې الله منی ده بد الله حکمونه منی نو دوی د خواهش پرستی ده وجه د چرشه اکثر موږ ورته وایو ما ترى غلې بدینه دي چې ته نه مانی نو که زه تاسو ته الله وسلم په غونډه نه زه د لرو هغه شیطان نه منل نو الله تعالی ورته چې ما آیات مبارک ده کنه چې تا ولی عبادتونه کو دي ته چې ما خلقت بيدي چې ما خپل لاس پیدا کړ او ته دې نه بهتره نو چې په نو چې په ضد کې راتل دي نو شیطان دا خدای لیدل او جنت لیدل او جهنم لیدل او ورسې لیدل ضد کې راغی تاسو ما په ضد کې راغلی او نه منئ نو زموږ دلایل بتاو سو منئ مخکې ځای عبارت په شابه शरीयत का फहम हमें इस बात का शऊर रहता है कि हम किस तरह अपने ज़ाती माशरती माली और सियासी मामलात में सही फैसला करें अल्लाह की रज़ा के जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो शरीयत का शरीयत कामिल फहम मतलब دا کوم خبره چې ما وکړله دا د شریعت د فهم په مطابق مې وکړه چې اسلام یو تهذیب دی او ثقافت دی شریعت کامل فهم او شابه शरीयत का कामिल फहम इंसान के लिए ईमान की मजबूत बुनियाद फराहम करता है इल्हाद में मुब्तला अफराद खुदा के वजूद और मजहबी उसूलों की हकीकत को सवाल या निशान बनाते हैं ऐसे में एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने दीन की हकीकत इसके तालीमात और अल्लाह के पैगामात को समझ कर अपने ईमान को मुस्तहकम करे ताकि वो किसी भी शक या तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो सके अगर कि शख्स को शरीयत के उसूल इसकी हिदायत और दिन की तारीख़ का इल्म सही इल्म हो तो किसी भी फ़लसफ़ा नज़रिया का मंतिक से जवाब देने के काबिल होता है शरीयत के फहम के बगैर इंसान के ईमान की बुनियाद कमज़ोर हो सकती है जिससे वो इल्हाद के सरात का शिकार हो सकता है بارکار کې د منیر شاکر بدبخت قاری برکت دا خلک د ملحدین د بارکار کې دسه کې د الہات لپاره تفصیلی کار کې دی دا به تمنه الله دی موږ مسلمانانو د ایمان حفاظت کې ټول ملحدین ځان سره کینولي د پرون په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې اعتراضات کو چې د شریعت کامل فهم در سره لري سره ملحد کېږي ویرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د ولک حدیث یاد او د وزره بګراجه کو مطلب دا نور ټول غلط مو ټول د دین دا مطلب نه خپل انکار کوچنی دی خپل کتاب کې راځه مکړی کنه ما ورته دا ما ورته وایم مثال ورکوم یو ډاکټر چې تا ته دوا ولیکي تا ته سود دوا نه لیکي کنه د ټوله دنیا دوا نه ته لیکي او چې ستا په علاج کیږي هغه درته لیکي کنه دا خو نه چې ډاکټر ویل شي په دنیا کې نورې دوا نه نشته یو انجکشن په 15 لک او 10 لک روپے انجکشن سره او ډاکټر منیم چې دا ټیک دی خدا ته چې کوم د څه ضرورت هغه بل ما د محدثین خپل اصول حدیث کې تاسو ویلي د خپل د اصول مطابق د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د اصول مطابق چې کوم حدیث د دغه برابرو معیار برابر و غیره غسو تاسو ویلو په ټولو کې سخت شرایط په حدیثو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تهذیب او تهذیب او پسراوانو امام صاحب چې د چانه حدیث غسل د کوم استاد نه چاغله په یادو سند سره بیادو په پزاغه بیا غسل کې نه مې قبول تاسو ټولو کې سخت شرایط دادي خامخ کې زید خپل سبق تراشي دین حقیقت سمجھنا दीन की हकीकत को समझना इल्हाद की बुनियाद आमतौर पर इस अकीदे पर होते हैं कि खुदा के मौजूदगी या मजहबी उसूल महज ख्यालात या अफसाने हैं अगर एक शख्स बस महज ख्यालात और अफसानी न दी दा अटल हकीकत दे जय मैं इंसान तो द मर्ग नजान खलास का तो बुढ़ातोब नजान खलास का
ته د ولګي تر د نظر خلاص کا ته ول د قانون د فطرت نه من مجبور یو نمرات تل په اختیار کې دی او نم تل په اختیار کې دی دا مېز کې لګ اختیار راکړل الله زما عبادت کیو کنه کې راضي سرمن بدی بس دا سي عذاب په درکم چې چا باندې درکړل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه دا سي بد عذاب درکم چې چا باندې درکړل دا سي بد بن په بن وتل چې سرمن بدی بس الله دې زمون په حال رحم وکړي अगर एक शख्स शरीयत की गहराई को समझता हो तो वो इस बात को जान सकेगा कि अल्लाह की मौजूदगी, इसकी सिफात और इसके कानून का इस्बात अकल, फितरत और तजर्बे से भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कुरान में खुदा के वजूद की दलील अकल और फितरत से दी गई है, जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका د कायنات او सोचو خپل بتوي چې ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یا الله د هر څه په فیدین دی پیدا کړی ورځ راځي شپه راځي یخنی راځي ګرمي راځي انسانان پیدا کیږي انسانات وفات کیږي حیوانات پیدا کیږي چې انسان چې د څه ضرورت وي په دنیا کې هغه ټول لوازمات پیدا کړی دي इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं आसमान अपने सितारों, सूरज, चांद, इनकी हरकत और तुलू गरूब में इनके गर्दश के साथ देखा जा सकता है। ज़मीन का मुशाहदा इसके पहाड़ों, नहरों, दरियाओं, हैवानात, नबातात और इन चीज़ों के साथ होता है। और जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है जैसे बादल, बारिश, बर्फ़, गरज, चमक, टूटने वाले सितारे और तेज़ हवाएं, ये वो अजनास है जो आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान देखी जाती है। फिर इनमें से हर जिन्स की कई अनवा हैं, हर नौ की कई अक़साम हैं, हर किस्म की कई शाखें हैं और सिफ़ात हैअत और ज़ाहिरी और बातिनी मानी के इख्तिलाफ़ की वजह से इसकी तक़सीम का सिलसिला कहीं रुकता नहीं। ज़मीन आसमान के जमादात, नबातात, हैवानात, फलक और सितारों में से एक ज़रा भी अल्लाह ताला की हरकत दिए बगैर हरकत नहीं कर सकता। और उनकी हरकत में एक हिकमत हो या दो, 10 हो या 1000, ये सब अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देती है। उनके जलाल व किबरियाई पर दलालत करती है और यही अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलालत करने वाली निशानी और अलामत है। नजरियाती और फिक्री दलाइल फराहम करना, इल्हाद की रद में काम करने के लिए एक शख्स को ईमान के साथ साथ इन नजरियात को भी समझना जरूरी होता है। नजरियात मतलब नजरियाती साइंस, बिग बैंग, एवोल्यूशन, इर्तिका चवरतो वदा मौजूदात माने सनासा وګوره سنول پکار دی بل د ساينس کتابونه لږ مطالعه کوئ د ساينس یو کتاب غزان سره دا کوي ساينس قرآن کې حضور میں دا کتاب ځان سره دا طارق سارولردی سے کوئی کتاب دی لاور نډیر بهترین دا دی هغه په دې ټول ساينسي مضامینو خسته بحث کړی د قرآن او حدیث پرانا کې بهترین دا نور علماء کرام په دې باندې لیکل کړي ساينسي مضامین مطالعه کوئ د دې لپاره ضروري دي کتاب ساينسي مضامین نه خبر است इल्हाद के रद में काम कर साइंस कुरान के हुजूर में इल्हाद के रद में काम करने के लिए मिलेगी पीडीएफ के मिलेगी जान ले बेटा किताबुन बराबर कमा इल्हाद के रद में काम करने के लिए एक शख्स को ईमान के साथ साथ इन नज़रियात को भी समझना जरूरत है जिनके बुनियाद पर इल्हाद की मुखालिफत की जाती है। इसके लिए एक फर्द को जदीद फलसफा, साइंसी नज़रियात और इंसानों के फिक्र के इर्तिका को समझना जरूरी है। इससे वो ऐसे अकली दलाइल फराहम कर सकेगा जो इल्हाद के दलाइल का मुंतज़िर जवाब दे सके। मुनाज़िरे और इदल पकार दी ताकम से मुनाज़िरे दुई सर को दे के ढेर मवाद हासिलेगी। हां, इस्लाम में ऐसे दलाइल पहले ही मौजूद हैं जो इल्हाद नज़रियात का मुकाबला करते हैं, जैसे कि अल्लाह की कुदरत की निशानियां, खिलकत का अमीक मुताला और कायनात की हिकमत है जो अल्लाह ताला द कुदरत निशानी बयाने होता बा शान तक द खिलकत द ور دی باریک بینی ده د خپل ځان زغ اول د ځان نشورو کوم فی انفسکم فلا تبصرون ما د جو سړی اوس پوه چې د الله په وجود ځان نشورو کوم ځکه کم ځای نه راغلی زما په دې جسم کې د دې لاس فنگر پرنټ د نه جدا دا چا جدا کړی کله چې ترتیب راځي او نقشه راځي هغه وروسته ذهن موجود وي خالق موجود دی زما په اخلاق کې خوږی لاړې دی په یو کې ترخیو بدی په سترګو دا کم ځای راغلی زما په سر کې چې کم دماغ دی د دې کې د عقل چای خېده دا د تمیز کولای چې دا خدای دا بد دی دا چا ما کې دا پیدا کړی ما دا جبه خدای را کړی دا د سنډا سره د میخ سره غټه جبه د خبرې پېښې شي کولای دا چا کړی دی دا د خدای د وجود د ټول لوی زما د ګيري دا وخته دا غټیږي دا په هفته کې یو ځل سمو مو زما د جسم دا وخته ولې نه غټیږي ما هو تسویل استخدام د ځان ته وګوره لکه سوچو کته په ځان کې ساينسي توجیهات وګوره دی ګردو ته خو دی وګوره دی پیپو ته خو دی وګوره دی زړه ته وګوره کنه د قاعده په دې وګورو کې په زرهاو د سماعت علی لګیدلې دي په دې جبه کې په لکونو ذائقې لګیدلې دي په دې سترګو کې 1 کروڑ دیش لکه بلپونه لګیدلې دا خود په خود راغلي دا کی موږ چې بل بم لګور خوارګانی مهنتونه کو بجلو والا راوځي او زما په سترګو کې 1 کروڑ دیش لکه بلپونه لګیدلې دا څه لنزونه دا کم ځای راغلي
الله رب العزت ودا خود به خود شوی دا خود به خود نه کیږي مخکې ز شابه جو ایک عاقل انسان کے لیے واضح طور پر اس بات کی دلیل فراہم کرتی ہے کہ سب کے عظیم ہستی ایک کسی عظیم ہستی کی تخلیق ہے. شریعت کے تعلیمات کا گہرا علم. شریعت کا کامل فہم سے مراد ہے کہ انسان نہ صرف قرآن اور حدیث کو سمجھے بلکہ ان کی تفسیر فقہ اور اصول پر بھی دسترس حاصل کریں. اس میں یہ بات شامل ہے کہ دین اسلام کی مختلف موضوعات جیسے عقیدہ، ایمان، عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، اخلاقی اصول اور قوانین خاندانی، مالی، عدلیہ وغیرہ کی حقیقت اور مقصد کو سمجھا جائے. قرآن کا فہم ګوره په دې کې به دا څومره قوانین دي، خاندان دي، مالیات دي، دا شان عدالت دي، دا ټول چیزونه پیژندل. قرآن فهم شابه قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا فہم اس کا درست تاثر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. حدیث کا فہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی شریعت کی تشریح اور رسولوں کی تفصیل پیش کرتی ہے. منکرین دا حدیث وایي چې د قرآن تشریح د پیغمبر په قول کې نه منم، زه به د منیر کافر تشریح منم. دا د کفر خبره ده. دا وایي قاری بې برکته خبیث او دا منیر کافر وایي چې زه د صحابي فهم نه منم او زه د منیر کافر فهم منم. دا څومره د کفر خبره ده. خدا خپل فهم بیانوي کنه. د سود معنا بدل کړه. نو د سود معنا دا موږ د چا نه اغوستې ده؟ د صحابه نه نه اغوستې. دوی صحابه کرام نه مني. دا ګوره چې قرآن موږ له چا نه نسول دوی وایي چې منیر شاکر اوس څه کوي؟ اوس دین مکمل کوي. دا عقل مني، دا منطق مني. نو د حدیثو فهم د حدیثو فهم د نبی علیه السلام د شریعت تشریح تا کوي چې ته د پیغمبر علیه السلام تشریح نه منې د قرآن او ته پاسې کې د یو کافر تشریح منی نو دا کفر دی کنه سور کفر دی. ها جی بالکل. فقہ کا فہم د فقہ مختلف مکاتب فکر دی د حسن تو ګوره الله تعالی دا پیغمبر علیہ السلام ټول طریقې دی په موږ کې ژوندۍ ساتلې دي. دا د فقہ اختلاف دا د کفر او د اسلام اختلاف نه دی، دا د څه اختلاف دی؟ راجح او مرجوح اختلاف. ها وی راجح د راجح او د مرجوح او زبر نورم وي د یو اجر او د زواج اختلاف دی. څه د یو اجر او د زواج اختلاف دی. ولی چې کوم مجتهد حق ته رسیدلی دی به خدای دوا جمله ورکړي، چې کوم مجتهد خطا می بیا به یو اجر دی اجتهاد. نو پته ولګېدله چې ټول څلور واړه مذهبونه په حق دي الحمدلله. مخکې ځان مختلف فقهی مواقع فکر کے اصولوں کا علم بھی اہم ہے تاکہ شریعت کے مختلف تفسیر اور رائے کو سمجھا جا سکے. دا غیر مقلدیت دا وکټورین چې دي دا هم د الغاد یو حصه ده او دا د استشراق یو حصه ده. وروسته به راځي او تاسو ته پته ولګي را روان دي. دا یاد ساتئ ښه. اوس دوی پوه شو د دې چې و امام صاحب ته لاس اچولی او احنافو ته لاس اچولی خو چې الحمدلله دغه ځوانان ورپسې راپاڅېدل نو الحمدلله وتښتېدل او دوی ته اوس پته ولګېدله چې هلکه اصلي کافران خو هغه د کافر زامن دی منیر شاکر او د دغه زامن دا کافرانو ته لاس واچوي، مسلمانانو ته لاس اچولی. خدای دا شیخ امین الله هلاک کړي. آمین آمین. مکالمہ اور بحث کا علم. الحاد کے خلاف کم کرنے والے شخص اگر شریعت کے اصولوں کو سمجھتا ہوگا تو وہ مذہبی مکالمے میں زیادہ کامیاب ہوگا. مذہبی بحث و مباحثہ میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہ صرف اپنے ایمان کو سمجھتا ہو بلکہ وہ دوسرے فلسفیانہ یا سائنسی نظریات کا بھی جواب دے سکے. شریعت کا علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے بغیر غصہ یا جذباتیت کے دلائل کے ساتھ مذہبی مکالمے میں حصہ لیا جائے. اس علم سے انسان اپنے عقیدے کی وضاحت کر سکتا ہے اور سلیقے سے الحاد یا دیگر مخالف نظریات کا رد کر سکتا ہے. ایک شخص جب شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا کردار خود اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ذاتی حیات ہے. اس کے کردار میں ایمانداری، انصاف اور اخلاقی اقدار دکھائی دیتی ہے جو کہ الحاد کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ایک مضبوط دلیل بن سکتی ہے. ملحدین اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کوي ته چې د شریعت فهم حاصل موږ یو مثال ذکر کړی دی. دوی به تا باندې سوال وکړي چې هلکه الله تعالی رازق دی خلک ته ولږي ولې مري، نو ته چې د شریعت په فهم باندې خبرې ته به ورته جواب ورکړي د دې شریعت د اصول نه به جواب ورکړي. شابه. ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں. ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو ہاتھوں میں دیتا ہے کہ لو اور کھا لو. رزق کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی زیروح اشیاء ہیں ان کو رزق کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں پیدا کی ہے اور اس کی تقسیم کو انسانوں کے ہاتھوں دیا ہے. او دا اعتراض څنګه ملحدین کې دی بل منیر کافر هم کړی دا اعتراض اور تقسیم کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اس طرح تقسیم کیا کرو. اللہ کے رزق کا دائرہ بے شمار ہے اور اس کی کوئی حد نہیں. ہر جاندار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رزق کا انتظام کر رکھا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا، قدرت والا ہے. رزق کی فراہمی کا طریقہ اس رزق وضاحت ہو رہا. اللہ کا رزق صرف خوراک یا مال و دولت تک محدود نہیں بلکہ رزق نه دا مراد نه چې خوراک سکاک دی. د انسان چې د کوم شیزون ته د رزق د ضرورت دی الله تعالی په دې کائنات کې په وافر مقدار کې پیدا کړی. ول نمبر اکسیجن دی. دا اکسیجن چې نه موږ به سبب وکړي یو منټ دا اکسیجن بنش انسان په دنیا نه بل
د کائنات کې الله تعالی دا پیدا کړی تقسیم طریقې کار خودل دی وحل الله البيع وحرم الربا حلال تجارت کوي حرام مه کوي دې سره سو کوي اقیموا الصلاه واتوا زکات زکات ورکړي د څه وشو ورکړي دا د خیر خېګړه کوي نو زه ته چې مسلمانان چرته په شریعت باندې کې په دنیا کې به یو غریب هم پاتې نشي نو دا خو کیپټالیزم دی روس روان دی سودی نظام دی په کیپټالیزم کې غریب رس په غریب کې ګوندې کې د الله څخه قصور دی ظلم انسانان کې وې او چې الله تعالی خلق دولت کې نمړ انسانان او خلق انسانان پاسي کې ظالمان نور बेवजह मुसलमानों ने रज़्क़ न महरूम कर दे कि अल्लाह से कसूर दे शाबाश बल्कि ज़िंदगी की तमाम ज़रूरत को शामिल करता है जैसे इल्म सुकून सेहत हिम्मत और खुशहाली अल्लाह ताला अपने हुक्म से मुख्तलिफ तरीक़ों से रज़्क़ फराहम करता है इसमें इंसानों के लिए मेहनत जद्दोजहद वसाइल उस्ताद अल्लाह वेरी दे अल्लाह ताला रज़्क़ बंदोबस्त मंगला करे दे इंसान ته چې سب په دې دنیا کې د شي ضرورت هغه په وافر مقدار کې پیدا شوی دی د تقسیم طریقې کار په خود لیدل او به هم ویل دي تبسکه الکاسب دا نه د چې کې ته ټول ورځ فلمونه ګوري ته به نه تبا د وخت شوبه د وخت سبکه کم وخت کې چې کم فن وی هغه فن به ځکه نن سبا واکه کمپیوټر دی اے آی دی دا زمونږ طالبان علما شکایت کې اکثر د کسب نه زده کوي نن سبا کو زده کوي د خپل علم سره پروفیشنل دغه زده کوي کارونه زده کوي نن سبا وخت د کمپیوټر زمانہ د موبایل سافټویر زده کولای شي امازون کورس کولای شي دا شانته کې آی زده کوي دا شانته کې کمپیوټر ټایپینګ زده کوي خې پیسې پکټي او نن سبا خدا ټول آسان زده کیږي یقینا درته دا سي کارونه چې ځکه چې ته کمپیوټر سره زده کړه په کمپیوټر ماهر شوي کمپیوټر کورس کول ډیر اسانه دی ته بچا سره یو بټن یو ځکه بس چې د کمپیوټر د اپریټر په تور باندې غل چې بیرونه جوړه تا ته خسته تنخواه ملوي خپل امامتي دم کو خپل درسونه دم فی سبیل الله کو ها نو ته سره کولای شي نو مطلب د رزق چې کوم وسایل دغه په اختیار دا جنت نه ده چې څنګه په تیاره بتا تر ازل ته مهنت هم کې او ته مهنت دا سره ضروري دي دوستانو مخکې ځه شابه نو دا جدوجہد اور وسائل کا استعمال په پدې کې برزه کې دام شامل دي چې تاسو کې مهنت پکې تاسو چې دلته مهنتونه کوي ورانه شي کال سبقونه وي تاسو ته بس ملاوي شي تاسو ته سونه په دلته ملاوي خدا د مهنت په نتیجه کې نو رزق به هم په مهنت سره تسکیږي تاسو ملاوي ته مهنت وکړه ته ګوره ته برکت وکړه برکت پکې الله چې دا ویلي درته ها شابه رازق ہونے کا مطلب او دنیا میں آزمائش شابه अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ का निज़ाम इंसानों के लिए एक इम्तिहान भी है अल्लाह ताला कभी रिज़्क़ में कमी करके इंसान को सब्र की आजमाइश में डालता है तो कभी ज़्यादा देकर शुक्र की आजमाइश में डालता है और फिर समा रिज़्क़कुम वमा तुअदून और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह के पास रिज़्क़ का इंतज़ाम है लेकिन इसका अता करना मुख्तलिफ हालात के मुताबिक होता है ताकि इंसान अपने ईमान और अमल को बेहतर बना सके बल ورته رزق د پاره دا فلسفه هم د چې دلته غریب او مالدار دواړه وي الله قران کې څه فرمایي نحنو قسمنا بينهم معيشتهم الله وایي چې دا موږ تقسیم کړی دی او چې ټول مالدار ورنو چا به کارونه کړی وي نه بیا خو د جنت ته دلته بس غریب وي د غریبۍ امتحان غسل کیږي او د مالدار خو په جنت کې بس څوک زیاتی غریبانان په جنت کې ګوره غریبانان ډیر دي ښه مالدار به ډیر کم دي چې صحابي د رسول دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ عشره مبشره عبدالرحمن فی الجنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ جنتی دی د پیغمبر د قول مبارک دی او هغه ته حکم کیږي چې تبا په پولیس راځي روانه د ماشوم په شان خاپوړې بګي لازم روانه په ټولو کې اخري ته ماته راورسي مال دولت ورسره نه په دې غریبۍ شکر وباسي او شکر دې الحمدلله چې موږ خو خوشاله په دې کې ورا دا رزق کوم دومره بس دې چې سوي ژوند د خپل سہولت سره تیر شي او د خپل آخرت غم کوي مخکې ځا بس अल्लाह के राज़िक़ होने का उसूल अल्लाह ने रिज़्क़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से तकसीम किया है हर इंसान जान और मखलूक को इसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ दिया गया है कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं कुछ गरीब लेकिन हर एक अल्लाह ने अब अल्लाह अपनी हिकमत और ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह वही के चले से दुई मालदार कम दुई सकीगी माफरीदी बाजी वही ची और अल्लाह वही ची सुबदा ज़माना से बंदगाने ची गरीब को माफरीदी दादा अल्लाह यो हिकमत है शाबाश
अल्लाह अपने रिज़्क़ को मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचाता है। ज़मीन से, आसमान से, इंसानों के दरमियान तजारत के ज़रिए, मेहनत और कारोबार के ज़रिए और कुदरती वसाइल जैसे बारिश, फसल और दरिया के ज़रिए। अल्लाह का रिज़्क़ सिर्फ मादी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी होता है। ईमान, सुकून, मोहब्बत ईमान यकीनन درته هم چې چاته د ایمان حلاوت محسوسي کی دا زړه به باغ باغی سکون الحمدلله موږ چې ودو شو په پر پاسې دې نشو خلک ګورېګانې خوري کلونو غيو ټریډینګ کو کنه غيو ولکه ویډیو مراغله و کروڑپتی دی وي ما ته خوب ناراضي د شپې ته خوب نشم کولای دا سکون دا محبت د زندګۍ دا راحتونه راحت دا نه د چې پاسای شو کی راحت دا چې په سلور اندامه تروي دا څومره ګرمي ورسېده سخت دونه پکې پروا مې نه ما یا الله شکر دې په سلور اندامه روغ زما والد صاحب پالش راغله موږ حضور ولیدو چې دا اندامونه ستو وي دا خپل روغ صحت ستو وي او چې کله کور کې درمایي شي بیماری راشي یو قریب دی را پریوزي تا ته پته ولګي د ژوند چې دا زما دا چې ته دې لاس ته ګوره او چې خړ ګوره دا د کې دونه طاقت نه شي پکړو ته بیا د خپل د سلور اندامونو د خپل د جسم د نعمتونو خبر شي نو د ټول نلوي دولت مال دولت دا روح صحت دے اللہ دے منگ ٹول طرح کی شابس اللہ کا رازق کو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے رزق دینے والا ہے اس کا رزق بشمار ہے اور اللہ اور اس کا انتظام اس کے حکمت اور علم کے مطابق ہوتا ہے انسانوں کے لیے اللہ کا رازق ہونا ایک نعمت ہے کیونکہ اس کا رازق نہ صرف مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ روحانی سکون اور اطمینان بھی فراہم کرتا ہے شکر دے چې رزق دا اللہ پر ذمہ واری کې د مخلوقات په منبع دولت وجلی وي خاص کر دا علماء تاخو به سین ته بوتلی پس الله وکړي وي الله تمہیں عدل و احسان کا حکم احسان درته مولا چې د سیکولر خلکو تاسو سره دا کوله نشي برداشت کولای په دې مولان ناس دې پکې لګیدل دا نقصان دي پته نه لکه دا خو د خدای وعده ده الله وزیر اعظم ما زمون په حقانه کې په 3000 طالبان الحمدلله درې ټیم د خپل کور نشته تل الحمدلله زموږ یو مدرسه دا د الله د خزانو ناراضي دا د مسلمانانو مینه د خپل مذهب سره د اسلام سره او چې کله د آیات سره دا مینه ختم شوه زه پرونه د علماء کردار ازما ارمان زوی د رپورټه ما د مدرسې نه راوړم لګیو د شپه کلمې ویلي مولا د خوشاله شو ما استاد ته دوا کوم دا د علماء کردار دی موږ لا براک تر اوخه جدا به تمنه د ډیر شو سلوخ تو کارول کې ته شپه کلمې وایي بس تخلو تخسته او تخلو د علماء دا کردار دی که بچی د علم تکیرو دا به د دین نه در خبر یقینا درته تا ته د علماء کردار ال معلوم شي چې ته به دین خلق وګوري او استاد بچی در ترازی او دلته قال الله قال الرسول ورته ځکه په ماشوم تو کی چیز زده کی قبر کې بیان نه ریږي سړی نه نو دا د الله شکر دی په موږ دا د الله دا نعمت دی کنه دا رزق دی کنه چې موږ ته سکون نه کړې اطمینان نه کړو دین موږ ترا کوي دا الله لاک شکر دی موږ ډیر خوشاله یو زه خو ډیر لاک خوشاله په خپل ژوند باندې په خپل دې خدمت باندې چې الله ته موږ دا خدمت لري یا الله موږ دې محروم نکي موږ اخلاص پیدا کړو موږ اخلاص پیدا کړو مخکې اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اللہ نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا انتخاب کرے اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو دنیا میں بھوک اور غربت کا مسئلہ صرف اللہ کی رضا آزمائش کا نہیں بلکہ انسانوں کے اعمال اور ان کے درمیان انصاف کی کمی کا بھی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں انصاف قائم کرنے کی ہدایت دی ہے اللہ وجه ان الله يأمر بالعدل اللہ تعالیٰ د عدل حکم کوي د احسان حکم کوي تا عدل نه کړو ته سکه ظلم شروع کړی په پنجاب کې د پنجاب دغه بلکې یو پاکستان دی او بس پښتانه دي ځان غلامان کړی دي ورو دا یقینا درته وسایل زموږ د مزه په دوی دي والله خدای دې ویل چې ته په یو وطن کې د دوه نظامونه چلاوا دا تبوي کې बेशक اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے انسان اپنے عمل اور معاشرتی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے جس کے جیسے کہ وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم غربت کے خلاف اقدامات نہ کرنا یا قدرتی وسائل کا بے جا استعمال کرنا جس کا نتیجہ بھوک اور فاقہ کشی کی صورت میں سامنے آتا ہے ظلم اور وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم وسائل د پښتونخوا د وظیفه پنجاب وکړي زر چې تکیږي نو د مخامخ غربت پیدا کیږي ناخواندگی و پیدا کیږي دنیا میں جو لوگ بھوک غربت اور بیروزگاری کا شکار ہیں ان کا ایک بڑا سبب انسانی معاشرتی ظلم اور وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم ہے دنیا کے بہت سے علاقے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں قدرتی وسائل کی کمی نہیں بلکہ اکثر ان علاقوں میں وسائل کے غیر منصفانہ استعمال جنگوں قدرتی آفات کے بند زر
जंग और कुदरती आफात की बद इंतजामी से और अमीरों अल्लाह ने जी और अमीरों का गरीबों पर जुल्म है। अल्लाह ने रिज़्क़ के ज़राए पैदा किए हैं, लेकिन अगर इंसान इनको सही तरीके से तकसीम नहीं करता या जुल्म मुजबर कर रहा है तो इसका नतीजा भूख نو دې کې निकलता دا है। اوس د چا د دې خلکو ګناه ده که د الله په سور دی، دا د دې خلکو ګناه ده چې دوی داسې کوي انسانو ازمایش شو الله کی حکمت। दूसरी तरफ अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को मुख्तलिफ आजमाइशों में डालता है ताकि वो अपनी कुव्वत ईमान को आजमा सके। भूख और दीगर मुश्किलात के इम्तिहान हो सकती है जिससे इंसान का सब्र और शुक्र पर कहा जाता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, यानी हम तुम्हें खौफ, भूख, मालों, जानों और फलों की कमी से आजमा लेंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। अल्लाह का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इंसान भूख और गुर्बत का शिकार हो, बल्कि इसके पीछे एक हिकमत और मकसद होता है जिसके जरिए इंसान का ईमान मजबूत होता है। अल्लाह का रिज़्क़ आखिरत में पूरा मिलेगा। इस्लामी अकीदा है कि दुनिया में जो लोग जुल्म सितम या गुर्बत का शिकार होते हैं इनका बदला आखिरत में मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। इसका मतलब यह है कि दुनिया में मुश्किलात और गुर्बत का सामना करने वालों को आखिरत में इनकी कुर्बानी और सब्र के बदले बेहतरीन इनाम मिलेगा। मुसलमानों का फ़र्ज़, इस्लाम में मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया गया है। ज़कात, सदका और खैरात की अहमियत इसके बाद की गमाज़ी करते हैं कि माशरती इंसान के क़ियाम में हर फर्द का किरदार है। यहाँ इस बात की तरगीब दी जा रही है कि मुसलमान को इज्तिमाई मसाइल और वसाइल के तक़सीम के हवाले से एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए ताकि कोई भी फ़र्द या ग्रुह भूख या गुर्बत का शिकार ना हो। खुलासा, जो शख्स इल्हाद के खिलाफ कम करना चाहते हैं उसे अलीद का कामिल फ़हम हासिल करना ज़रूरी है ताकि वो न सिर्फ अपने ईमान को मुहकम कर सके बल्कि आखिरी दलाइल, साइंसी हक़ाइक़ और दीन रसूल की मदद से इल्हाद की दलीलों को मुअस्सर जवाब दे सके। इसके ज़रिए वो न सिर्फ अपने दिन की सच्चाई को समझ सकता है बल्कि दूसरे लोगों को भी हकीकत से आगाह कर सकता है। रिज़्क़ की तक़सीम के बारे में वज़ाहत हो चुका है कि अल्लाह ने रिज़्क़ के तमाम ज़राए पैदा किए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में भूख और गुर्बत का मसला इंसानों के अमाल और माशरती इंसाफ की कमी के नतीजा है। अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ाद मर्ज़ी दी है और इन्हें माशरती ज़िम्मेदारियों का शऊर दिया है कि वो एक दूसरों की मदद करें और उस वसाइल को मनसिफाना तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अगर हम अल्लाह की हिदायत पर अमल करें और इंसाफ कायम करें तो दुनिया में भूख और गुर्बत का मसला कम हो सकता है। जज़ाकल्लाह। دا بل اعتراض دی چې د ملحدینو د اعتراض نه وروسته چې کومه فلسفه وي دا به پېژنئ، دا هم ډېر اهم اصل دی ځکه ملحدین چې اعتراض کوي د دې وروسته دا د فلسفې نه متاثر وي. هیومنیزم څه ته وایي، سوشلیزم څه ته وایي، کمونیزم دا خو موږ نه دی ویلي کنه. دا به وایو انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله.